نن د شپږ تپې علیشیرزئی د نماینده ګرینډ جرګه د دې مین غرض او مقصد دا دی چې تقریبا یوه میاشته مخکې په همدې ګروډ باندې مو یوه 2 میاشتې غټه درنه احتجاج کړی و پېښور پورې مو لوړ و خپلو مطالبو دپاره نو تقریبا میاشته کېږي هغه درنه احتجاج مو ختم کړو او بیا په هغه ځای کې مو دا فیصله وکړه چې یوه میاشت پاس 5 تاریخ به مو ټول قوم بیا راجمع کېږو مو سره څوره وعدې حکومت کړي دي څوره عمل یې ورباندې وکړو څوره یې نه دی کړی کوم وعدو باندې مو سره عمل کړی دی د هغه مو حکومت شکریه ادا وکړو او چې کوم وعدو باندې مو سره عمل نه دی کړی مو حکومت نه اپیل او ګزارش وکړو چې زر تر زره ته په دغه باندې خپل عمل وکړه او د کومې مطالبې دي مو دا پوره کړه او که د مو دا مطالبې پوره نه شوې یا د مو کوم ډیمانډز دي حکومت دا ونه منلو نو مو بیا مجبور یو کېدی شي مو بیا سخت اکشن واخلو دي نه هغه به بیا بانو خبرې وکړلې ډېرې ښې خبرې وکړلې خو دا یوه خبره زه ما مخکې دغه تړې نه هغ طرف ته میډې ته دا بیان ورکړی و چې د علیشیرزئی خاوره مه خله د ما ملکونه خلې چې اتیا ګزارې ته واخلې د خان ملک زه خان یم زه خپل ملک په شپې نه در کوم چې تا 100 اربه روپۍ وي 1 ارب دې وي د ما انتظامه ما مشران به فیصله وکړي تا ته به زه خپل شی در شوم چې تا چا ځایونه خسري چې موږ دغو خلکو پسې څو چې دا پېښور کې بیانونه ورکوي نه یې پرېږدو موږ جنګ ورسره کوو ته هم جنګ کوې ما سره په خپلې خاورې تا څه جنګ کولی تا هغه ملکونه ولې پرېښلو ولې رد ښې ما څخه دا ما کوټو لاندې نه وتې خپل وزیر اعظم صاحب ته اپیل کوم چې وزیر اعظم صاحب ته سارے ملکونو نه قرضې کوي موږ چې کوم علیشیرزئی قوم دی موږ تاسو سره هرې قرباني دپاره تیار یو نغد دولت نایي څه جمع کړه نغد ته جمع کوم څه بل ملک قرضې نه د ما ملک پاکستان هغه زه دا نه پېژنم دا سیندی دی دا پنجابی دی دا بلوچ دی دا پټان دی نه نه موږ یو وجود یو وجود مو یو وجود یو مو به هرې قرباني ته خپل وزیر اعظم سره خپل چیف شټاف سره خپل صدر صاحب سره خپل انتظامیه سره مو هرې قرباني لپاره تیار یو نن بعد نن 5 فروری 2020 د مو قومي علیشیرزئی ګرینډ جرګه یو مقصد مو دغه و نن چونکې 5 فروری ټول پاکستان سطح باندې یوم یکجهتي کشمیر منوي او دغه کوم مو جرګې مقصد هم 5 فروری باندې همدغه و څرنګې کشمیر قوم مظلوم قوم دی کوم آئینی و قانوني حقوق هغه ته میلاو دي د اقوام متحده قراردادونو مطابق هغه ته هغه حق انصاف نه میلاویږي نو مو 5 فروری یوم یکجهتي کشمیر منو نو دې ورځې باندې مو د ټول قوم د ټول پاکستان دغه پیغام دی چې کشمیر ته خپل قراردادونو مطابق هغو ته خپل حق خود ارادیت میلاویدل هغو سره د هغو معاشرتي اخلاقي مدد کول دا مو فرض دی کشمیر باندې به انشاءالله مو خپل ځانونه ورکوو د کشمیر ازادي د خلکو امنګونو مطابق هغو ته خپل حق میلاویدل اوره پورې انشاءالله مو کشمیري ورونو سره ورسره نن د مو ټول قوم دغه پیغام دی هغه نه بعد مو کوم قوم دی یا کورمه دی یا چېته هم ظلم کېږي ناانصافي کېږي که هغه کشمیر سره دی موی خلاف یو که هغه فلسطین کې مسلمان باندې ظلم کېږي موی خلاف یو که هغه دنیا کوم ځای کې وي او هغه کورمې کې که پاکستان کې پښتانه سره مسلمان سره انسان سره ظلم کېږي دغه مو خلاف یو 55 دن دځه کې مو درنه وکړه خپل قانوني و آئیني مقصد دپاره او هغه حکومت سره یو قرارداد مو وشو یو معاهده وشوه او یو خبرې وشوې په هغه باندې ټول قوم پر امن طور باندې منتشر شو لاړ حکومت ته یوه میاشت مو ډیډلاین ورکړ قوم ته هم ټایم ورکړ څه یوه میاشت به مو وګورو چې حکومت خپلو وعدو خپلې معاهدې باندې څومره عمل درآمد کوي نو نن په دې باندې قوم راغونډ دی چې هغه خبرې مو وتلو د هغو خبرو مو لغونې خپل منځ کې موازنه وکړو او خبرو باندې سوچ و نظر واچوو چې هغو څومره پورې مخکې خبرې پوره شوې کومې خبرې پوره شوې
کومې روانې دي چې هغه باندې قوم متفقه طور باندې مخکې کومه فیصله وي له عمل وي هغه وکړي. دې دپاره به انشاءالله کمیټي بلیږي خپله هغه به کوي قوم سره به شیر کوي. دویمه خبره مدرنې په موقع باندې قومي ستاړ مکړ او خپله یو فیصله به کوي چې کومه فیصله وي انشاءالله ټول قوم په متفقه طور باندې وي او انشاءالله ټولو ته به قابل قبول وي. نو انشاءالله خبرې به نور هم کوي څه مشران خبرې وکړي هغه نه بعد به انشاءالله بیا کمیټي بلیږو. یوه نه 2 میاشتې مخکې او مو انتظامیه حکومت نه دا ډېره مننه کوو شکریه ادا کوو. زموږ مکمل کوم مطالبات وو کوم خبرې وې هغه ومنلی شوې خو کومې اهمې وې هغه وشوې او موږ د 73 برګیډ کمانډر او کمانډنټ صاحب ډي سی صاحب ډپټي کمشنر ای سی نوی راغلی دی خو ښه سړی دی دا 114 کمانډر دغو ټولو شکریه ادا کوو. زما قوم ته هېڅ قسم ته بې عزتي دوی د طرف نه نه دی میلاو بلکې موږ سره مکمل امداد کړی دی. ټول انتظامیې نه مو ډېره غټه ټول افسرانو نه شکریه ادا کوو. زموږ کوم مطالبات وو ډېر مطالبات یې موږ پوره کړي لکه چیک پوسټ خبره وه نورې څه خبرې وې کومې مطالبې پاتې دي انشاءالله به موږ ته پوره کړي که بیا پوره نه کړلې نو خامخا بیا موږ ماشه یې درنه راوباسو انشاءالله کومې مطالبې موږ سره هغه چې کړي دي موږ ته مکمل پوره کوي. حکومت نه موږ ته توقع دی بلکل ټولې موږ ته پوره کوي خو که بیا پوره نه کړي درنه به انشاءالله په مخ شکل باندې بیا علیشیرزئی درنه راوځي چې کومې خبرې موږ سره کړي چې دغه باندې عمل ونه شي.